بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السابع الأربعين نووي حديث نمبر 7 دے. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. نننی حدیث دا هغه حدیث دی چې په دې حدیث کې ټول اسلام او د اسلام چې کوم بنیاد دی نو هغه بیان شوی دی او اسلام مونږ او تاسو ته څه تربیت راکړي، کوم ډایرکشن مونږ او تاسو ته ښیي. نو نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دین دا نصیحت او خیر خواهی ده. نو صحابه وایي قلنا لمن قال، صحابه وایي مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې د الله رسوله د چا دپاره نصیحت دی؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دین نصیحت دی د الله د کتاب د پاره او دغه رنګ دغه د رسول د پاره، ولأئمة المسلمين او د مسلمانانو چې کم امیران او مشران او حکمرانان دي د هغوی د پاره هم نصیحت دی، وعامتهم او د ټول مخلوق د پاره نصیحت دی. د دینه معلومیږي دین زمونږه دا امن غواړي، دین دا پیسفل دی، په دې کې ټیرریزم نشته دی، دین کې د بل چا نقصان نشته دی، په دین کې مخصوص عبادات او رسومات نه دي. ځکه چې په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دین د الله لپاره نصیحت دی. د دې معنی دا ده چې ته د الله رب العالمین محض په هغه باندې عقیده ساتل چې الله زما رب دی نو دا نه کافي کیږي، بلکې ته به د دې سره سره دا عقیده ساتې چې دا کم عمل زه کومه، زما چې دا کم کردار دی، زما چې دا کم اعمال دي، نو آیا دا د الله رب العالمین د رضا سبب دی او کنه دی؟ په هر وخت کې با ته د الله رب العالمین خیر خواهی لټې، د الله رب العالمین رضا بلټې او د الله رب العالمین د پاره په زړه کې اخلاص پیدا کې، نو دا د الله رب العالمین سره خیر خواهی ده. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ولی کتابه، دا دین چې دی نو دا نصیحت دی. ولی کتابه د څه دپاره؟ د الله رب العالمین د کتاب دپاره. د الله رب العالمین د کتاب د پاره څنګه نصیحت دی دین؟ نو د الله د کتاب د پاره دین دا په دې طریقه باندې نصیحت دی. د الله د کتاب د پاره دین په دې حیثیت سره نصیحت دی چې قرآن مجید یوازې لوستل یا قرآن مجید بل ته ښودل دا کافي نه دي، بلکې په دې قرآن مجید کې چې کوم قوانین بیان شوي دي، په دې قرآن مجید کې چې کوم حدود بیان شوي دي، نو ستا به د قرآن سره د الله د کتاب سره خیر خواهی دایي چې ته دا حدود او دا نظام دا په معاشره کې دا په خپل ملک کې دا نافذ کې او د هغې دپاره جدوجهد او کوشش وکړې، نو دا به د قرآن سره ښېګړی او نصیحت به وي. ولی رسوله، د رسول لپاره هم دین نصیحت دی. د رسول لپاره د دین د نصیحت څه مطلب؟ مطلب دا د حفاظت لپاره ته کوشش وکړې، جدوجهد وکړې او د رسول ناموس هغه هم محفوظ کړې او د رسول پر راوړي دین باندې ته یقین وساتې او د هغه اطاعت وکړې، دا د رسول سره خیر خواهی ده. ولی ائمة المسلمین، او د مسلمانانو چې کوم مشران دي، حکمرانان دي، نو د هغې دپاره هم دین یو نصیحت دی. ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفه شو نو په مسلمانانو په مجلس کې هغه پاڅېدو او اعلان یې وکړو چې ای خلکو زه نن خلیفه شومه، که ما چرته د الله او د رسول مخالفت کولو نو په تاسو کې به داسې څوک وي چې هغه زما مخې ته راشي او زما مخالفت وکړي. نو یو سړی هغه پاڅېدو په دغه مجلس کې او توره راواغې او ورته وویله چې ای عمره که چېرته سیده چلیدې نو موږ به ټول ستا اطاعت کوو، ستا فرمان برداري به کوو، خو که چېرته ته اخوا دېخوا لاړې د الله او د رسول خبرې نه تا روګرداني وکړه او د هغې نه په بل طرف باندې لاړې
نو دا توره وینا په دې توره به درله سر وهمه. نو دغه حکمرانو دغه عمر رضی الله تعالی عنہ ته ډېر زیات خوشحاله شو او د الله رب العالمین شکر یې ویستو چې یا الله شکر دی ستا په بندګانو کې داسې خلک شته دی چې هغه ستا د حکم پاسداري کوي، ستا په خلاف باندې هغه زړه ته ټیس او تکلیف رسیږي او هغه نشي برداشت کولی. په دې باندې عمر رضی الله عنه ډېر زیات خوشحاله شو. زمونږ او ستاسو هم حکمرانان دي او د هغې دپاره بیا مونږ او تاسو د هغو د دروغو دپاره د هغو د دروغو د رښتیا کولو دپاره مونږ او تاسو خپل د ځان نه تخمینې لګو، اندازې لګو او د هغې دپاره مونږ او تاسو په خپله جوابات ګورو. حالانکې پکار ده چې ستا مشر دی که دا غلط کار کوي نو په دې باندې ته تنقید برای اصلاح وکړه چې د دې عمل ټیک شي، دې سره ته خیرخواهي وکړه او دې ته ته دا خبره مخې ته کړه چې دا ته کوم کار کې نو دا په تا کې ټیک نه دی. خو لیکن زمونږ کمزوري دای چې زمونږ او ستاسو مشر یو غلط کار وکړي نو د هغې د غلط کار د ثابتولو دپاره مونږ بیا بهانې لټو. نو عمر رضی الله تعالی عنه هغه ډېر زیات خوشحاله شو چې یو سړی هغه په ما باندې تنقید کوي او زما نه د الله رب العالمین د دین په باره کې نه یریږي. نو حکمرانانو ته هم دا پکار ده چې خپل عوام دې له داسې تربیت ورکړي او دا په داسې کټګرۍ کې وساتي چې کله دا حکمرانان او مشران یو غلط کار کوي او یو عام شهري په هغې باندې تنقید وکړي او په هغې باندې ګوته اوچته کړي نو دا د دین تقاضا ده. ځکه مونږ او تاسو خو وایي چې دین دا د تشدد نه ډک دی، دین کې نفرت دی، په دین کې بغض دی. نو دا اصل کې هغه خلک وایي چې هغه د دین نه واقف نه وي، ورنه دین چې دی او اسلام دا یو خاندان دی، دا یو یونټ دی. په دې کې چې کله انسان راننوتو دا به د یو بل د تربیت خیال ساتي، دا به د یو بل د عزت خیال ساتي، دا به د یو بل د ښېګړې او د خیر خیال ساتي. نو هله به یو انسان کامل مؤمن او مسلمان کېدلی شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وعامتهم، او په دې دنیا کې چې دا څومره خلک دي نو د دیو دپاره هم دین نصیحت دی، خیرخواهي ده. چې کوم عام خلک دي، نوجوانان دي، بوډاګان دي، ځوانان دي، مسلمانان دي، کافران دي، هر مکتبه فکر سره تعلق ساتي د دې ټولو دپاره دین نصیحت دی، خیرخواهي ده. مسلمانان رونه دي، په معاشره کې مختلف خلک پاتې کیږي، مسلم غیر مسلم. نو په دې کې چې کوم دا زموږ مسلمانان رونه دي نو دا داسې کټګرۍ ته رسېدل دي د سوشل میډیا چې کوم نقصانات دي نو په هغې کې د ټول نه یو غټ نقصان دا دی چې زمونږ او ستاسو نوجوانان هغه د فتنې ډېر زر شکار کیږي. اغیار په دیو باندې ډېر زیات محنت او کوشش کوي د دیو د ګمراه کولو دپاره، دیو ته داسې فتنې رامخې ته کوي چې دوی د هغې شکار شي او د دیو د دین، ایمان، جرأت او غیرت هغه وباسي چې بیا یو کار د الله او د رسول خلاف کیږي. دا نوجوانان دیو ته په هغې باندې غیرت نه ورځي. نو نن سبا دا نوجوانان د دغه فتنې ښکار شوي دي او بالکل باقاعده په سوشل میډیا پلیټ فارم باندې دهریه، دغه رنګې قادیانیان، دا یو قسم له زمونږ او ستاسو نوجوانان دا رانږدې شوي دي دې دهریت ته، دې قادیانیت ته، او چې بیا د هغو داسې یو ټوس او داسې یو منطقي اعتراض هغه واوري زمونږ او ستاسو نوجوانان نو بیا دیو هم په اسلام باندې دغه اعتراضات کول شروع کی. نو دا چې کوم دینی خلک دي، علما دي، دوی چې کله بیا دې نوجوانانو ته نصیحت کوي، دیو د نیکۍ طرف ته رابلي، د خیر طرف ته رابلي، نو دغه نوجوانان دیو بیا خپل په ډیفینډ کې په عالم پسې کنځل کوي. دا بیا علما او دغه شانتي نصحا د هغو خبره رد کوي. حالانکه شریعت خو وایي چې دا دین نصیحت دی، چا درته یو ښه خبره وکړه د هغې شکریه وباسه، د هغه شکریه وباسه او هغه ته جزاک الله ووایه
او دغه ښه خبره په دې باندې عمل وکړه. زما او ستا شریعت مونږ او تاسو ته دا وایو. دا په دې تیرو ورځو کې په دې سوشل میډیا باندې یو عظیم او یو ډېر غټ یو بحث وچلېدو چې کلچر څه شی دی او زمونږ کلچر چې دی نو په هغه کې ډانس دی او ګډا ده او سندرې دي. دا علما راپاڅېده او دې خپل نوجوانانو ته یې نصیحت کاو چې تاسو د الله نه ویریږئ. په دې ډانس، په دې ګډا، په دې مخلوط مجلسونو او محفلونو کې ګناه ده، د دې نه ځان وساتئ. حالانکې دا خبره چېرې علما ولې دیو سه د قیانوسي ذهن واله خو نه دي. دیو هم غواړي چې یاره زمونږ زړونو ته خوشحالي راشي په یو جایز کار سره. دیو هم وایي چې مونږ د ژوند نه مزه واخلو. خو لیکن چې یو کار الله پاک حرام کړی نه دی نو دیو یې د ځان نه خو نه حراموي. چې الله اجازت ورکړی دی، رسول اجازت ورکړی دی، په کار دا و چې علما هغه ښه پروموټ کړي او ښه د هغې تشهیر وکړي او هایلایټ یې کړي. خو د بدقسمتۍ د وجې نه دغه زمونږ علماو د خپل کشرانو د نوجوانانو د اصلاح دپاره هغوی ډېر زیات کوشش وکړو او ډېره زیاته سوشل میډیا په پلیټ فارم باندې اواز اوچت کو. خو لیکن دغه نوجوانان دیو راولګېده، علما یې هم رد کړه. دغه رنګې نور چې کوم نیکان خلک وو هغه یې هم رد کړه او د هغې دپاره یې چیلنج ورکړو چې دا زمونږ کلچر دی، مونږ به یې کوو او مونږ به دا ډمامې وهو، دا ډانسونه به کوو او دا مخلوط مجلسونه به کوو. د دې اصل وجه هم دا ده چې کله یو انسان ځان پرفیکټ ګڼي او دا وایي چې زه پوره یم، چې ما څه دا کم علم دی دا زما دپاره پوره دی او زه په خپله پوهېږم او د چا نصیحت او د چا خیرخواهي دا ماته نه ده پکار. نو بیا د دې مثال د فرعون دی، د حامان دی، د ابو جهل دی چې هغه به ویله چې مونږ ته کم څه معلوم دي، مونږ د چا خبرو پسې نه ځو، مونږ ته د چا خبرو ضرورت نشته دی، مونږ څه خپل علم پوره دی، مونږ د چا خبرو ته محتاج نه یو. نو بیا هم هغه په هغه حال کې لاړه د الله مخې له او الله رب العالمین ورته دین او اسلام نصیب نکو او په حالت د کفر کې لاړه. چې کله یو انسان عنادي وي د الله دین چیلنج کی، د الله او د رسول خبره چیلنج کی، دا انسان دا چرته کامیابېدی نشي او دا هدایت نشي موندلی. نو زمونږ استاسو نوجوانان هغه دې په دې خبره باندې سوچ وکړي چې مونږ او تاسو کله مسلمانان یو نو زمونږ استاسو دا معاشره دا یو داسې معاشره ده چې په دې کې به زمونږ استاسو نه کمې کېږي. نو دا کمې به مونږ او تاسو ته زمونږ مشران، زمونږ ورونه، دا به مونږ او تاسو ته به ګوته کوي. نو دا به مونږ او تاسو منو، په دې باندې به زمونږ او تاسو دین برابري، زمونږ او تاسو ایمانونه به محفوظي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای المؤمن مرآت المؤمن، یو مؤمن د بل مؤمن د پاره شیشه ده چې دا یو مؤمن غلطي کوي دا بل ته به یې ښیي. اوس به دا مؤمن داسې نه کوي چې هغه ته څوک یو غلطي وښیي او هغه وایي چې یاره دا تا په ما باندې الزام ولګاو، د هغه نه جوابات شروع کړي او دغه خبره هغه رد کوي. نو دا د دې انسان خپل کمزوري ده او دا د دې خپل انانیت دی، دا د دې خپل تکبر دی چې دغه د مسلمان خبره نه مني او دا انسان چرته هم کامیابېدی نشي، نه په دنیا کې او نه په آخرت کې. نو په ځان کې عاجزي پیدا کول پکار دي. چا درته ښه خبره وکړه د هغه ښه خبرې شکریه ادا کا، د هغې ورله بدله